یو کس وصیت وکړو او د وصیت بدل کو یو کس ته مرګ په وخت کې یو زوی ته وي یا د تر زوی ته وي یا ورواره ته وي چې یاره زما په دې مال کې به یو 2 جریبه مدرسې له ورکړي چې زه کله مړ شم او دا کس راغی د وصیت بدل کو د وی چې هغه ویلي دي چې یو جریب به چې کوم دی مدرسې له ورکړي نیمې کو یا په بل طریقه باندې بدل کو یا داسې وي چې زما د وصیت دغه چې کوم دی یو جریب ځای دا به مدرسې له ورکړي او دی راغی دی وی چې یاره هغه وی چې یو جریب ځای به خرڅ کړي زمونږ چې کوم دی دا لاره کچه ده لاره پخه کو یا کور کې څه ځای نیمګړی دا پې جوړ کو نو د وصیت بدل کو یا اونه وي داسې اونه وي خو د په دې وصیت باندې عمل اونه کو د وی چې موږ د خدا وصیت کړی چې دا یو جریب ځای مدرسې له ورکړي او دا مسله وکړه چې یاره په کور باندې وږي نو په بار باندې خیرات نه کېږي زموږ دا کور خراب دی دا به سم کو ټول رونه راجمع شو دی به دا کور خراب دا د کسانو د وصیت بدل کو یبدلونه دوی به ها اثمه نو ګناه د وصیت بدلولو علی الذین په هغه چا باندې وي یبدلونه چا چې دا وصیت د بدل کړي وي یعنی دا ټیم کې حاکمی یا چې کوم د دې څوک ثالثي څوک مشر راوستي د دې تقسیم کوي نو په هغه باندې دا ګناه نشته دا ګناه په دې کسانو باندې چې دا وصیت بدل کړي دي ځکه دی خو هغه ته بیا دا خبره نه کوي کنه چې هغه په وصیت کړه خبره به دی پټي بیا نو دا ګناه بیا په هغه سړي باندې نه راځي دا ګناه په هغه چا باندې راځي چې دا وصیت کړی دی او چا بدل کړی دی نو په هغه سړی په دې وصیت باندې ګناهګاری تر دې پورې کو یو سړی ته دا وصیت وکړي دا مال بچ کم دی زما د مرګ نه پس په دوره پیسې دا مدرسې لور کې یا جمعات لور کې او د پلار کې هم دي نشي لګول چې او ته کم ځای یاد کړی دی په اک ځای کې به دی به دغه وصیت پوره کوي په شرط ته دی چې وصیت دغه د ګناه کار نه وي کو د ګناه کار وي یا ناجایز وصیت نو هغه په باندې پوره کول واجب نه دي خو کو جایز وصیت په سولو سیمال کې دن نه او د ګناني د ثواب یو کار وته یاد کړي نو چې کم کار وته یاد کړي دی به هغه کار په هغه پیسو باندې کی بل کار وپې نه کی فمن بدله پس چا چې بدل کو بعد ودا وصیت بعد ورست ما د هغه سنا سمعه چې د اوریدلی وي ته د خبره کړي وي هغه ورست د بدل کو نو فانما نو بشک اثمه ګناه د وصیت بدلولو علی الذين په هغه چا باندې دی یبدلونه چا چې دا وصیت بدل کړي وي ان الله بشک الله تعالی سمیع اوریدون کې دی علیم او پوه دی په هر څه باندې ان تاسو په ارادو باندې پوه دی فمن خاف پس سوق چې یریږي سوق چې او یریږي یا سوق چې یریږي مم موسن د وصیت کوون کی جنفن د طرفدارینه او اثمن یا د ګنانه چې دا کم کس وصیت کوي نو دا وصیت چې دی چاته کوي نو دا سړی یریږي په دې خبره باندې جنفن کو زه د طرفداري کومه د بل چا حق کومه مثال یو سړی دی او هغه خپل زوی ته وصیت وکړي چې زما د مرګ نه وروسته د مثال په تور 10 جریبه ځمکه ده او دی وی زما په دې ځمکه کې به د 15 جریبه چاله خیراتی ورکړي یا د 15 جریبه به خرڅ کړي مدرسو په جوړ کړي جمعات په جوړ کړي دا وصیت وکړو نو کو دې دا وصیت اوس د شانتي پوره کوي نو په دې کې د نورو رشتہ دارانو حق والی کیږي ځکه دې سړی ته د مړکیدونکو ته په خپل مال کې صرف او صرف د 3 حصے حق حاصل دی د 3 حصے حق وته حاصل دی صرف د 10 جریبو حق حاصل دی او د وصیت دا کړی چې زما په مال کې به زما د مرګ نه وروسته 15 جریبو ورکړي د الله په نوم باندې نو دا وصیت په دې سړی باندې لازم نه دی دا سړی د دې خبرې نه او یریدو فلا من موسن جنب کو دې موسی اچھا وصیت کوون کی تابعداري کوي د طرفداري کوي نو دا خو دې بیا د نور رشتہ دارانو حق وي ځکه چې دې مړ شو نو دا کوم مړ کیدونکو چې دې صرف او صرف د 3 حصے مالک ته دا 2 حصے د رشتہ دارانو حق ته نو په دې کې د رشتہ دارانو حق والی کیږي نو دې خبرې نه او یریدو فمن خاب پس څوک چې او یرید من موسن د وصیت کوون کی جنفن د طرفدارینه او ير کو طرفداري کوم د بل چا حکم او اثمن یا د ګنانه یا د ګنا وصیت کو او کاله کې یو کس هغه د مرګ په وصیت کړو چې کله زمړ شم زما جنازه یې دغه سره به ډولګي غږوي او اګډیدون کې زنانه براول هغه سره ګډیږي او دغه رنګي پغي باندې پیسې نولای نو کو چا د ګنا وصیت وکړ د ګنا وصیت پوره کوي ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق تابعداري به د خالق په نافرمانه سره نشي کولی لا طاعت لمخلوق هیڅ اطاعت دا د مخلوق نه دی پکار فی معصیة الخالق د خالق په نافرمانه کې
یو طرف ته مخلوق خپه کیږي بل طرف ته خالق خپه کیږي مخلوق په خپه کوي خو خالق په نه خپه کوي نو دا وصیت جایز نه دی او اثمن یا د ګناه فاصلح پس د اصلاح وکړه بینهم په ما بین د دوی کې د ته وی چې 15 به ورکې د لس ورکو د رشتدارانو حق یې اونو او دغه رنګ د ته وی چې زما د پیسې به وروسته په ډمو باندې ونولې یا بجړاګان راولې نو دا هغه په جومات او مدرسه کې ورکړي اصلاح یې وکړله نو فلا اثم علیه پس اس ګناه نشته دی په د باندې په دې خبر کې په د باندې ګناه نشته دی خو جایز وصیت یې کړی وو د رشتہ دارانو حق وهل پکې نو او د ګناه وصیت یې نو کړی نو بیا به د دغه وصیت چې څنګه کړل دا کشن به پورا کړي فلا اثم علیه پس هیڅ ګناه نشته دی علیه په د باندې ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بهون کې او مهربان دی